د فاطمه صاحبې نظر شم ګوره تاسو دا خزه ګوري کنه یو ډغل ته ورکوزي زار شم د فاطمه رضی الله تعالی عنها نام چې د مرګ نپسې د خزو په کټ باندې چې کومه چبوتره شانته د پاسه په صادري هغه د فاطمه صاحبې په چاحت باندې په اسلام کې راغلی. الله اکبر. تاسو دا نه کنه چې زما اسلام د مرګ نفس د خزي او د سړی د دوانو څومره عزت کوي. الله تاسو دا ګوري چې دا خزي ډوغل ته ورکوزي سه خپل اسه خو دې او غیره کنه زما اسلام سوې. فاطمه رضی الله تعالی چې کله وفات کېده کنه نو ډیره حیادار و. الله الله نو یو خپل یو زنانه ته وی جناب و د مرګ نفس پکټ باندې چې زما د صادر خوري نو دا نشته چې زما د کټ د پاسه داسې چبوتره شانتي چې دا صادر زما د بدن نه بره خور شي. الله هغه ورته ولینا په حبشه کې چې کله خزه مړ شي نو دا غي نفس دا غي په کټ باندې یو چبوتره شانتي کېدی دا اوس چې مونږ کم د خزه د کټ د پاسه د غي خو دی څه شانتي او د پاسه بیا صادر مادر واچو نو زنانه د بدن نه اغسیس چوتي نو دا د حبشه کې شته کنه نو بس وای زما دا وصیت ته چې د مرګ نه پس زما په کټ باندې الله دغه سیس به اچوي چې زما بدن او زما د صادر په منځ ډېره غټه فاصله نو زار شم د اسلام نه کنه دا صادر او تخوري کو بیا خاص کر د پښتونو حساب څومره د سور دی صادر او تخوري کو تاسو ته پته ده د مرګ نه پس زما په جنازه کې چې څوک شریک شي ګوره قبر ته بډړم نه وي دا د انسان حتک ته د قبر ته پاسه بم نه وړي دا د انسان حتک دی او جناب قبر خواته به امتیاز نه کې دومره عزت مونږ را کړی د مرګ نه پسم ولی دا اشرف المخلوقات ته دا انسان دی انسانو او حدیثو کې راځي الله د مرګ نه پس د چا په جنازه کې چې سلويخ کسان شریک شو او هغه کسان چې د الله سره شریک نه ګرځولې بخاری شریف کې حدیث مبارک دی نو د دوی چې کم سفارش ته هغه الله ته منظور دی یعنی دغه انسان مسکیږي سفارش کوي او الله به دغه خلکو په وجه باندې سکه بخنه کوي او غالبا تنویر رحمت الله علیه فرمایي و چې درې سپنی درې سپا چې د چا په جنازه کې درې صفه همي غنا نو الله جل شانو بداغه کس هم بخنه کوي نو بیا غوي وای سپونه داسې نه چې پسونو خلک پکې وای لاول کې درې کسان ودروي لاولني سب کې په بل کې بس دوه کسان ودروي او شاته بس یو کس ودروي الله دام درې صفه شو نو جناب درې سلور پنځه شپږ کسان چې زما په جنازه کې شریک شي کنه نو مړه زما د اسلام نظر زار شمه الله جل شانو زما د شفاعت او د سفارش سبب ګرځي زکه دا ځان زکه یادوم کنه چې کله د حرم خبر شي د نبی علیہ السلام د وطن خبر شي نو وستح کلی حرم ته درځم به یوزل او کله چې د قبر خبر شي نو تور خاور تر به یو پیر ورزي او تور خاور ته به ورزي او قبر ته به ورزي قبر او ځنکدن او مرګ موږ د ځان لپاره نه یادو خو دغه زوینه مبارک زینې هم صرف ځان نه پیادو زکه به د ځان یادوم نو جنابو زار شم د خپل اسلام نه الله دې زموږ اخر خاتمه خطا نه کی بس دا دعاګانې کوي الله دې زموږ خاتمه برابر ساتي چې د ایمان ځان سره یو سو ګنام مړ کو انسان ار څومره ګناګار دی الله به شفاعت کوي الله جل شانو به د جهنم نه روباسي جنت ته به بوزي خو ګوره چې د ایمان سره لاړ شو داسې خبرې خلک کوي چې د ایمان نه خلاصيږي سار به مسلمانۍ نبی اسلام فرمایي ما خام به کافری او ما خام به مسلمانۍ او سار به کافری ایو لیش په جهنم ته نږدې داسې عمل به وکي چې یو لیش په جنت ته نږدې شي او یو لیش په جنت ته نږدې داسې عمل به وکي چې یو لیش په جهنم ته نږدې شي بس جناب دا باز ویډیوګانو مخې راشي والله شکر وبس خدای استنی خو چې ستا اسلام دی بس استنی خو چې تاري استنی خو چې ستا نبی زمونږ نبی دی ستا کم پیغمبر چې دی چې د دنیا ته دغه د مخاباده کړی دا بس هغه زمونږ نبی دی بس دا غټه خبرې زمونږ لپاره دي الله دې موږ د عمل کول توفیق راکړي